أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم اتمی سپریور لسام رکو 26 اور 27 نمبر آیات ترجمہ یا بنی آدم اید آدم اولاد قد انزلنا علیکم لباسا تحقیق سره مونږ نازل کړه په تاسو باندې لباس یواری سوآتکم چپټوي دي تاسو شرم زینه وریشن اور سبب د زینت ته ولباس التقوى اور د تقوا ول لباس ذالک خیر دا بهترین لباس تا ذالک من آیات الله دا دی الله ولا آیتون دی لعلهم یذکرون دی د پاره چې دوی نصیحت حاصل کی یا بنی آدم اے دی آدم علیہ السلام اولاد لا یفتننکم الشیطان شیطان توسو فتنی کی مبتلا نکی کما اخرج ابویکم لکچرنگی اوبستلیو دی توسو والدین من الجنت جنتنا ینزع عنهما لباسهما په داسې حالت کې چې اوبستلو دوی نه لباس د دوی ولا لیوریهما سوآتهما د لپاره چې وخی وبل د دوی شرم زوینه انه یراکم بشک دغه شیطان توسو ګوري هو شیطان هم وقبیله او د دوی ولا قبیله هم من حيث لا ترونهم په داسې طور باندې چې توسو دوی نه ګورئ ان جعلنا الشیاطین اولیاء بشک مون شیطانان ملګری جوړ کړی دي للذین د هغه خلکو لا یؤمنون چې هغه ایمان نه وروړي دینه مخکې آیتونو کې د دې خبرې ذکر وو ته شیطان الله رب العزت گمراه کړلو نو شیطان الله رب العزت سره وعده وکړه تو بندگانو ته مخکې ورسته رسن اور یو طرف نه اور بل طرف نه خي سیر نه اور غس طرف نه ورته رسن نو الله رب العزت هغه د بعد ټول اول د آدم علیه السلام ولا قصه بیان کړه چې آدم علیه السلام شیطان دا وسوسه ورته وچوله اور جنت نه کوس کړلو نن آیتونو کې الله رب العزت د آدم علیه السلام اولاد ته حکم کوي چې تاسو د شیطان فتنې نه ځان وساتئ شیطان تاسو گمراه نه کی لکه څنګه تاسو والدین آدم علیه السلام او بیبي حوا دای جنت نه وبستلیو د غشن تاسو ته هم دوکا دیر نه کی خودی خبرې د مخکې الله رب العزت یو خپل عظیم نعمت ذکر کوي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا آدم علیہ السلام د پتوسو باندې مو یو نعمت کړی دا چې نازل کړی مو د توسو د پر لباس یواری سوآتکم توسو خپل شرمګاور کې پټوي وریشا اور دا توسو د پر زینت ولا سبب ده ور لباس دا الله رب العزت رستولې دي د پر دا چې توسو انسان ور کې ځان پټ کی اور دا انسان بطور زینت هم استعمالوي ځکه چې کوم انسان کپڑے اچولې دي هغه اور کوم انسان کپڑے نه دي اچولې د وړو کې کوم د فرق وي چې کوم انسان کپڑے اچولې وي د مجلس ته هم تللی شي دا جمعات ته هم وتلی شي دا المنز هم کولای شي دا نور عبادت هم کولای شي دا خپل کاروبار هم کولای شي په دکان کې هم کې نستلی شي اور تو کوم کس کپڑے نه دي اچولې هغه کس څنګه کچيري وی مسلمان کچيري وی حیادار نو کور نو وتلش نو کور کې بلا کې نستلش کور کې خپل څوم د یو بچي وړ بچي ته هم څوم د ځان به لباس د نشي خېلې ځکه چې لباس د حیا ده اور بلی بسې څوم د بحیا ده د دې وجنه هغه قومونه چې هغه کې الله رب العزت حیا اچولې ده هغه خپل حیا د وجنه لباس څوم د زینت ګرځولې ده اور لباس دا داسې لباس اچوي چې کوم شریعت ورته مقرر کړی ده اور کوم قومونو کې څه حیا نشته ده باوجود د دې نه ایمان ور سره هم شته ده خو ایمان سره تقوا نشته ده چې تقوا نوي هغه کې حیا نوي چې حیا نوي هغه ول لباس تاسو ولیدلې ده اور تاسو به وګورئ چې هغه کومه نمونه لباس اچوي د وجه نبی رسول الله والسلام فرمایي کنه چې داسې خلق به وی چې هغه به لباس نه اچوي معنا دا چې لباس به اچولې وي خو یا خو به دومره نری کپڑے وي چې سره به دا لباس ګڼلې نشي
اور یا به کوم دا داسې تنګ اچولې وي چې د جسم ولا اعضاء دا به ورکه ظاهر وي څرګند وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دوا دوزخیانو ولا دوا جماعتونه داسې دي چې هغه مونږ د لیدل یعنی موږ بعد به هغه خلق رچی هغه کې یو جماعت هغه دا چې هغه بولوس کې پوری رخصتي وی لکه دی غو ولا لکای پښوندي اور خلق ګورمندي وی دا جماعت هم کوم د دوزخیانو ولا جماعت ته اور بل دویم جماعت د هغه خزو دا چې هغه به کپڑے اچولې وي خو بیا به هم کوم د هغه لګړي وي نارینه به ځون طرف ته مایل کوي اور خپل به نارینه و طرف ته مایل کیږي د هغه ولا سرونه به د اوخونو پوهانونو په شونډي وي سرونه به ټټکړي وي دا غشنته خل دا غشنته خزي نه جنت ته تللی شي او نه د جنت ورڅخه خوشبوئی دا محسوس کولی شي ګوره هغه خزي چې کپڑے اچولي بیا هم کوم دا غبل لګړي وي معنا دا د چې یې کپڑے نری ډيري دي یا تنګ ډيري دي او دای فیشن ګرځولې ده یا یې کپڑے پران دي اچولي نیمي کپڑے اچولي دي د ستر ول ځینې هم نه دي پټکړي دغه شنته خزي هم کو کپڑے اچولي دي هم په نشته مند شمور دي سرونه وي د غټو وخونو په هانونو په شونتي وي معنا دا چې د چرته ول وخت دا به راتو کی اور سر باندې به کوم د پوسنه وتړي اور بیا ور باندې کا کپڑا وشوي نو دا سر به کوم د وچات شي د چت طرف نه به د کوهان په شونتي ډینګ ودري وچات به ودري کدا خلق دغه خزي کوم د وستو لیدل شي سمدا فیشن عام رواج اخسته ده اور د خزي کوم دغه فیشن کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه شونته خزي د سرونه به کوم د کوهانونو په شونتي وي دی خونو دغه شونته خزي نه جنت ته تللی شي اور نه د جنت ول خوشبوئی کوم د هغه محسوس کولای شي نو حیا د انسان ولا فطری تقاضا ده چې انسان حیا وکي نو الله رب العزت کوم د بيدی ته بهترین لباس هم ورکی اور الله رب العزت فرمایي ولباس التقوى ذلك خیر د تقوا ول لباس کوم د ټول نه بهترین لباس ته چې تقوا د اختیار کړل کوم سړی چې تقوا اختیار کړل هغه سړی چې کوم د حیا اختیاروي او حیا د اختیار کړل نو بیا به شریعت په مطابق کوم د خپل ژوند تیروي تقوا ته ده ګناهونو نه ځان بچ کول د تقوا د نیک عمل اختیارول د تقوا لیش ذالک من آیات الله د الله رب العزت ول نشانیان دي لعلهم یذکرون د لپاره چې د خلق تر نصیحت حاصل یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان دا آیتونه دي چې الله رب العزت آدم علیه السلام اولاد ته خطاب کوي چې اے د آدم علیه السلام اولاد شیطان نه ځان وساتئ دا دومره پوری ذلیل دشمن د دی آدم علیه السلام په جنت کې او هغه ته وسوسه اچولې ده هغه جنت نه کوس کړی ده نو توس سره موجود ده اور پدا سے تر سره موجود ده انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم هغه هم تو سګوري دغه ولا قبيله خاندان کومبه هغه هم تو سګوري خو توسو هغه نشي کته اوس داسې دشمن د ته ګوري هم نه تو سره موجود هم ده صرف دومره ده چې وسوسې درته په زړونو کې اچوي نور ته نه ګوري اور نه اور داسې شاید نبی رسول الله فرمای ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم داسې دشمن د شیطان چې د انسان رګونو کې دا داسې چلیږي لکه څنګه وینه چلیږي شیطان د انسان رګونو ته نوځي دومره قدرت ته ورته نو بیا دا انسان څنګه گمراه کوي څه طریقې سره څه تر سره گمراه کوي هغه نه ځان ستل پکور ده اور الله رب العزت فرمای دا شیطان کوم ده دا داسې خلق مندي حاوی وي داسې خلق مندي قابو وي للذین لا یؤمنون چې هغه ایمان نه وروړي کوم خلق چې مؤمنان نه دي هغه سره شیطان ملګری دي هغه خلق چې کوم ده بهایي هم کوي بیا لباس هم د لباس په شانتي نه وي بیا شریعت ولا احکام هم نه خپلوي هغه ته ایمان نشته نو شریعت به څه خپلوي یا به دین تر څه مایل کیږي اور ور سره مسلسل لګي د شیطان ورمندي حاوی ده شیطان ورمندي قابو ده اور من مسلسل مهنت کوي نو دوی برجحان څه دین طرف ته وشي الله رب العزت د خبر عمل کوم توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین